چا په بیماری کې دا سرور کلمات ویل نو په د باندې جهنم حرام دی اور به مسلې کی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی سلور کلمات دي سلور چې دا څوک وی نو د هرې کلمې جواب الله رب العالمین برای راست په خپله ورکوي. لکه ته چې د الله څخه خبرې کوې د الله څخه د کائناتو باچا د ځمکې او د اسمان باچا رحیم او کریم چې د خولې نه دا کلمات وباسي وی ډایرک الله رب العالمین یو سکند کې دنه واپس دغه جواب درکوي. او دویمه جمله وفرمایله ویل دا سرور کلمات چې څوک وایي یو مریض دا سرور کلمات ویل ناجوړه دی. الله دې موږ ټول روغ کړي او ټول مریضان دې الله ښه کړي. خو بیماری په دنیا کې شته یو جنت دی جنت کې بیماریان نشته. دی بیمار دی په تبه باندې پروت دی په کینسر باندې دی په تور زړی باندې دی د ګردې مریض دی. خو چې دی بیمار و د په دې بیمارۍ کې دا څلور کلمات ویل نو امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي من قال فی مرضه نو لم تطعمه النار. که چا په بیمارۍ کې دا څلور کلمات ویل نو په ده باندې جهنم حرام دی اور به مسلې کی اور ته نشي تللی. او کلمات انتهایی آسان انتهایی خواږه خدا الله رسول او مشفق انسانو د دې امت تربیت یې کاوه. ویل دا ضرور کلمات چې وایي الله بدل جواب درکوي. دویمه دا ده که ناجوړه وي او دا دې ویل او مړ شي په دې بیمارۍ کې نو لم تطعمه النار دا الله نبی فرمایي دی به چرته جهنم اور مسلې کی. هغه ضرور کلمات دا دي صحیح حدیث دی د الله د رسول لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله وحده لا شريك له. درم لا اله الا الله له الملك وله الحمد. او سلورم لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وسنا الله نبی فرمایي چې کله یو مسلمان مؤمن دسی وایي چې لا اله الا الله والله اکبر نشته دی بل اله نشته دی حقدار د بندګۍ نشته دی بل معبود سوا د یو الله نه او الله د ټولو نه لوی دی. الله رب العالمین لوی دی. نه امریکې سره لویوالی شته نه برطانیې سره شته نه د چین سره شته نه د وزیر اعظم سره شته نه د خان سره شته. لوی چې دی نو زمونږ